قلت ورته لو ان عندي کچری وی ما سره اختیار ما تستعجلون به دا غسج په تلوار غواړي تاسو لقضي الامر نو خامخا فیصله کړی شوی بیني و بینکم پمنځ ما اوس پمنځ تاسو کې والله اعلم بالظالمین او الله جل شانه خپوه دې په ظالمانو. سورة الانعام آیت نمبر 58. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو صدق الله العظيم. دین مخ کی آیت مبارکوں کی اللہ جل شانہ دا مضمون بیان فرمائل چې زما محبوب پیغمبر دی کافرانو ته ویا چې زه منی کړی شویم چې تاسو د بوتانو بندگیو کما تاسو د خواهشاتو تابعداریو کما کچره زدا سیو کم نو په دغه وخت به زه د هدایت ولونه به نه پاتې کیږم او زه چې کوم خبر تاسو ته کوم نو په یو دلیل په بنیاد باندې تاسو ته کوم او تاسو هغه دروغ غنئ او چې کوم د الله عذاب تاسو په جلدی سره غواړئ د دې اختیار ما سره نشته دی ځکه ان الحكم الا لله د ټول حکمونو اختیار صرف او صرف د الله جل شانه ذات سره دی او هغه فیصله کوي حق د حق مطابق د ټول نه فیصله کوونکی د الله جل شانه ذات دی. نه چې کوم آیتونه مبارکه ده په دې کې وړاندې فرمایي چې زما محبوب پیغمبر دوی ته وایا کچری ما سره د عذاب راوستلو اختیار وې نو تر اوسه پورې با زما او تاسو په منځ کې فیصله شوې و خدا الله تبارک وتعالى ذات هغه انسان ته موقع ورکړي مهلت ورکړي او دغه چې دې په جلدی سره فورا په خپل بندگانو باندې عذاب نه راوړي او الله جل شانه خو پوي د په ظالمانو. او ورپسې آیت کریمه کې یو اهم حکم ذکر کوي هغه دا چې دغه ظالمان جابران څوک دا سوچ نه کوي چې یاره مونږ کم کار کوو کې دې شي د الله جل شانه نه پټ پناي دغه په علم کې نه د دې خبرې وضاحت فرمایل چې د ټولو غیب او د پټو سيزونو کنجیانی او چابیانی دا د الله تبارک وتعالى په علم کې دی د الله جل شانه د ذات نه سوا د غیب او علم بل هیڅ چاته نشته دی. فرمای قل لو ان عندي قلت ورته ويا لو ان عندي کچری وی زما په اختیار کې ما تستعجلون به اغه سچ تاسو تلوار غواړي اغه لرا په جلدی سره غواړي تاسو هغه عذاب لرا مشرکین وبوي چې متا هذا الوعد ان كنتم صادقين کله بدا عذاب وی کله بدا وعده وی کچ تاسو رښتینی لقضي الامر خام خاب فیصله کړی شوی وي بیني و بینکم پمنځما او پمنځ تاسو کې وختي به فیصله راغلی و ځکه چې انسان هغه چې کله مجبور شي د ظالم د ظلم نه اخا مخابیا مجبورن انتقام مغشتي شي انتقامي جذبه مغه پیدا کېدي شي نو بهر حال د عذاب اختیار ما سره نشته چې تاسو باندې راولم بلکې دا د الله تبارک وتعالى په اختیار کې والله اعلم بالظالمين او الله جل شانه خپو هده په ظالمانو وعنده
او خاص دا غسر دی مفاتح الغیب کنجیانی د غیب او د پټو سيزونو لا يعلمها نپويږي پاغي الا هو مگر اغا الله مفاتح مفتاح چابي ته وي مفرد مفاتيح جمع راځي کنجیان د غیب یو د الله تبارک وتعالى سره دی لا يعلمها الا هو نپويږي پاغي باندې مگر یو الله دا علم غیب صفت خداوندی دی او دغه د علم غیب نسبت ما سوى الله تکول دا الله جل شانه نه سوا بل چاته یا نبی تا یا ولی تا یا بل چاته کول دا شرک دی نو مسله علم الغیب دا یو انتهایی پیچیده مسله ده د امت یو لوی طبقه هغه په دې مسله کې په گمراهۍ کې په شرک کې مبتلا دي او هغه لګیا دي د خپل د عقیدت په بنیاد باندې د خپل د جهالت په بنیاد باندې د خپل د ناپوهتیا په بنیاد باندې د رب کائنات چې کوم خصوصیات دي چې کوم صفات دي الله رب العالمین قران کریم کې بار بار وایي چې ګور زما دا صفات بندگان لمور کوي ز په دې صفاتو کې یک تنهایم الله الصمد الله بے نیاز دی ولم يكن له كفوا احد الله جل شانه کفوا وی برابر همسر ولم يكن له كفوا احد دا الله تبارک وتعالى سو برابر همسر نشي کړي نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته رب کائنات فرمایي چې زما محبوب پیغمبر دوی ته وایا ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولو كنت اعلم الغيب کچری ما سره د غیب او علم وی لاستكثرت من الخير نو ما بزان ته ډیر خیر راټول کړي وي وما مسني السوء ما ته هیڅ قسمه تکلیف او نقصان نه وی را رسیدلی ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون زنور اسنیما ستاسو پشانت انسانیم البته زیری ورکون کیم نیک عمل کون کو تا او يرون کیم بد عمل کون کو لرا لقوم يؤمنون او خلق د پاره چې ایمان لري ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير کچری ما سره د غیب او علم وینم ما وزن ډیر خیر راټول کړی حالانکه امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ټول ژوند جهد مسلسلنا د مشقتنا د تکلیفنا بچ دی د الله د محبوب پیغمبر خلی مبارکی ته نوړی چې کوم د غوخي زی د يهودي خزي طرف نه پاږي کې زهر ورکړی شوی وي او هغه د زهر د اثرات د وجنه داغي شدت د وجنه 3 کال بعد داغي شدت او داغي اثر دا سوا د الله د محبوب پیغمبر مرض الوفات او دنیا نه د تشریف وړلو سبب هغه زهر وګرځیدو چې کوم یو يهودي خزي هغه ته ورکړو او هغه د نبی رسول الله والسلام په علم کې رانغي هغه وخوړو او بعض اوقات داسم شوی دی چې یو زهر ورکړی شو نبی رسول الله والسلام هغه نوړی نه आवाज راغی چې یا رسول الله ما مخوره ما کې زهر دی چې کله الله جل شانه او غختل نو ورته او خدلا او چې کله الله جل شانه نه غختل نو هغه نبی رسول الله والسلام تناول او فرمایله هغه وخوړو هغه دغه لپاره د نقصان سبب وګرځیدو او دغه سي د الله د محبوب پیغمبر چهره مبارک د غزوه احد په دوران کې زخمی شو او اوس پنا دنه ورننه وته دندان مبارک شهیدان شو او دغه سي بشمار تکلیفونه مشقتونه او جدوجہد نو کچری د الله پیغمبر سره چې امام الانبیاء دی امام الاولین والآخرین دی سید الاولین والآخرین دی د پیغمبرانو امام دی مقصود کائنات دی د دې ټول صفات باوجود کچری امام الانبیاء سره علم غیب نشتا
نو دغه نه بعد یو ولی سره یا یو پیر سره یو بزرگ سره څنګه علم غیب کې دي شي د ډیرو خلکو دا هغه دی چې فلانکی زیارت تلاړ شه نو فلانکی خواهش د پوره کیږي او فلانکی زیارت تلاړ شه نو دانی ور سره کیږي فلانکی زیارت تلاړ شه نو اولاد ملاويږي فلانکی زیارت تلاړ شي نو د دې هغه د شرک هغه یو پهلو پکې دا موجود دی چې یاره دغه کم زیارت ته چې زم دغه بزرگ دا زموږ سفارش کوي شفاعت کوي دعا خو موږ د الله پاک نه غواړو خو په دې زیارت کې چې دا دعا قبليږي نو دغه خو شرک دی کنه مشرکین هم دا وی چې هؤلاء شفعاؤنا عند الله مشرکین به دا نه وی چې دا بوتان چې دوی خدایان دي مشرکین چرته دا سره دی ویل چې دغه بوتان دوی با اختیار خدایان دي دا نه دی ویلي بلکې دوی به وی چې هؤلاء شفعاؤنا عند الله دا د الله د دوستانو د اولیاء کرامو او د پیغمبرانو د مقدس خلکو هغه تصویران دي شفعاؤنا عند الله دا الله په نظم باندې زموږ سفارش کوي نن مسلمان په عقل را باندې روان دي زیارت ته بلار شي قبر ته بلار شي و یره فلانکی قبر او فلانکی زیارت کې چې دا دعا قبليږي فلانکی کې دا کېږي فلانکی کې اولاد ملاويږي فلانکی کې بیماری خکېږي چې ورته وی چې باید دا شرک مکوا نو بیا وی چې یره زه خو د زیارت نه غواړم زه خو د الله نه غواړم خو دغه ځکه قبليږي دي کې چې دا پیر بزرگ چې دا سفارش کوي نو دا د شرک مختلف قسمونه دي چې یاره دې زما د زړه پر راز باندې پوهیږي د ټول د زړه خبرې راته وکړي او فلان مختلف قسمه په شرک کې نن امت مبتلا ده رب کائنات فرمایي چې وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو خاص هغه سره د کنجیان د غیب د پټو سيزونو لا يعلمها نه پوهیږي پاغي باندې الا هو مگر هغه الله دې هغه الله جل شانه پوهیږي اور قرآن کریم کے رب کائنات بار بار فرمائے قل تو لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله زما محبوب پیغمبر دوی ته وای د اسمانونو د زمکه په پټو سيزور باندې سوای د الله نه بل څوک نه پويږي و ان من شيء الا عندنا خزائن د اسمانونو د زمکه خزانو علم سوای د الله تبارک وتعالى نه بل چاته نشته وما ننزله الا بقدر معلوم الله جل شانه د خپل اندازې مطابق زرا لګما ان الله عنده علم الساعه د قیامت علم د الله سره دی وينزل الغيث د باران علم ويعلم ما في الارحام د مور پر رحم کې چې کوم ماشوم راتون کې دی څومره به جون تیرې نیک بخت به بدبخت به نیک عمل به بد عمل به د ټول کائنات ساينسدانان راجم شیدان شي معلومولي دا به معلوم کې چې حرکت کوي او کنه کوي الګ د کجینې دی او دانش معلومولي جون به څومره وي رزق به څومره وي مقدر به څنګه وي نیک به بد به وي شقی به سعید به دانش معلومه ولي دا سر یو د الله ذات په علم کې دی رزق به څومره وي عمر به څومره وي دا د یو الله په علم کې دی نو تلک من انباء الغیب نوحیها الیک قران کریم بے شمار آیتونه په دې مسله باندې چې د غیب او علم سوای د الله نه بل چاته نشته دی خو نن د امت مسلمه د مسلمانانو یو لوی طبقه هغه په دې لار باندې د شرک په لار روان دي چې د الله تبارک وتعالى چې کوم خصوصیات او صفات دي هغه خصوصیات او صفات چې هغه بندگانو کې تقسیمي هغه خصوصیات او صفات هغه بندگانو لور کوي هغه د اولیاء کرامو په حواله سره وي نور زیارتونو په حواله سره وي نور بزرګانو په حواله سره وي د رب کائنات چې کوم صفت خداوندی د علم غیب هغه صفات په بندگانو کې منی په زیارتونو په قبرونو کې منی نو بیا په مشرکانو په فرق سپات شو قلت ورته لو ان عندي کچریوی ما سره اختیار ما تستعجلون به دا غسل چې په تلوار غواړي تاسو لقضي الامر نو خامخا فیصله کړی شوی بیني و بینکم پمنځ ما اوس پمنځ تاسو کې والله اعلم بالظالمين او الله جل شانه خپوه ده په ظالمانو وعنده مفاتيح الغيب او خاص دا غسر ده کنجیان د غیب او د پټو سيزونو لا يعلمها الا هو نپويږي پاغي باندې مگر هغه الله جل شانه صدق الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك